که ستاسو سره پاکستاني شناختی کارت نو دا اپلیکیشن ستاسو د پاره لازم دی. په دې اپلیکیشن باندې تاسو ډیر کارونه چې دی هغه کولای شئ. خپل شناختی کارت په نوې کولای شئ، پارامبي په جوړولای شئ، د خپل شناختی کارت ډیټا چې د په معلومولای شئ. نور ډیر کارونه دي چې هغه تاسو په دې اپلیکیشن کې چې دی په کور دننه کولای شئ. د خپل فیملی ریکارډ چې دی هغه هم کته شئ. ستاسو په فیملی کې ناشنا کشته کنيشته نو ځینې کسان له بدی کې اکاونټ جوړېدنه ورځي. اول نمبر خدا چلو کې چې د اپلیکیشن ځانه د پلی سٹور نه لازم دغه کې انسټال کړئ او په خپل موبایل کې ساتئ. هر وخت چې د تاسو ضرورت راتلی شي. بل تاسو خپل ځانه ډیجیټل کارت چې دی هغه هم جوړولای شئ. لکه تاسو شناختی کارت چې دی هغه ته ضرورت نه راځي. په دې اپلیکیشن کې بس تاسو سره تاسو شناختی کارت که تاسو نه پولیس ته پوسټ کې بل کس ته پوسټ کې ډایرکټ وتا تاسو په دې اپلیکیشن کې خپل شناختی کارت چې دی دا خوې شي. لکه په جیب کې چې دی تاسو سره شناختی کارت نه موبایل لسره نو ودی کې بس تاسو هغه شناختی کارت چې دی دا هم کار کوي. د څه قسم نو ډیر کارونه چې دي هغه تاسو د دې اپلیکیشن نه چې دی هغه څه شي. تاسو به لاړ شئ پلی سٹور ته. په پلی سٹور کې به تاسو پاک آیډنټي اپ چې دی دا به ځان سره سرچ کړئ. چې څنګه یو سرچ کو نو دا اپلیکیشن چې دی دا به تاسو د ځان سره انسټال کړئ. به د سکرین به تاسو ته ښکارېږي. د سیټ به تاسو ته زموږ د سکرین چې دی دا به ښکارېږي. د اپلیکیشن دی دا به ځان سره انسټال کړئ. خو ځینې کسان له بدی کې اکاونټ جوړېده چې دی دا نه ورځي. نو په دې ویډیو کې ته مکمل دغه طریقه ښیم تاسو ښه په اسانۍ سره چې دی ځان له بدی کې اکاونټ چې دی دا جوړولی شئ. د اپلیکیشن چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ. چې څنګه را تاسو کولاو کړئ نو ډایرکټ تاسو بدی کې ځان له اکاونټ جوړو شئ. ښه په اسانو باندې چې دی بدی کې اکاونټ جوړېږي. خو ځینې کسان چې دی په پاسورډ کې په یو ځای بل ځای کوته مشکل راځي. دې خوا به تاسو ته ښکارېږي که ستاسو پکې اکاونټ جو ایمیل او پاسورډ ورکړئ ډایرکټ هم کولاویږي. خو که ستاسو پکې اکاونټ نه نو تاسو به رجسټر کوئ. دې خوا دا رجسټر چې دی دا به ووایي د ځان سره نو تاسو ته به دا ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي. چې څنګه راته دا مخ کولاو شو نو په دې کې اول نمبر ستاسو نه د نوم تپوس کوئ. نوم په دوو حصو کې نو اولنۍ حصه چې دی هغه په لپاسري سر کې ولیکئ او دویمه حصه چې دی دا په لاندني کې ور ولیکئ. خو چې ستاسو په شناختی کارت کې څه نوم وي نو هغه نوم چې دی هغه په دې دوو خانو کې چې دی هغه به ولیکئ. چې څنګه یې ولیکلو نو زموږ سره پاکستاني دغه نیشنلټي دی نو موږ چې دی دغه لپاسنۍ چې دی دا به نښه کړئ. دغه شانتې ورپسې چې دی د پاکستان لیکلی نو موږ په پاکستان کې نو پاکستان چې دی دا به دې کې نښه راکړه. تاسو په نور ملکونو کې د هغه ځای هغه اپشن چې دی هغه پکې بیا تاسو ورکولی شئ. خو نه موږ په پاکستان کې نو دغه ورکړی. دغه شانتې بیا ورپسې ستاسو نه د موبایل تپوس کوي ستاسو سره کم کنیکشن دی نو دا به ووایي ستاسو سره کم کنیکشن دی. لکه زموږ سره چې دی ټیلنار مثلا موږ ټیلنار به دې کې نښه کړو. لاندې بیا ستاسو نه نمبر غواړي. تاسو به پکې د خپل موبایل نمبر چې دی هغه به لاندې ولیکئ په دې ځای کې. ورپسې بیا ستاسو نه ایمیل غواړي. ایمیل چې دی دا به ورکئ. ایمیل چې ستاسو سره کم یوي په موبایل کې هغه ایمیل چې دی هغه به لیک ورکئ. لاندې بیا پاسورډ غواړي. زیاتره کسانو ته په پاسورډ کې چې دی مشکل راځي چې پاسورډ چې دی دا موږ څنګه ورکو. نو ښه په اسانو سره پاسورډ چې دی دا به تاسو د انګلیش په حروفو کې چې دی هغې کې به ورکئ. دغه شانتې بل چې دی تاسو به سره انسی چې دی دا به سره هم ورکئ. بل لا تاسو به لیدلی ډالر کټ نښه داسې ډاټ چې دی په دغه کې چې دی یوه نښه به ورسره وکئ. بل لا چې یو حروف چې دی هغه به په غټو کې لیکئ. لکه اوس تاسو ټکی راځي خو هغه حروف چې دی هغه به یو په غټو کې ولیکئ. نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به څه شي لپاسنۍ خانه کې به هم پاسورډ ولیکئ. په لاندنۍ کې چې دی به دې کې به هم پاسورډ ولیکئ. هغه پاسورډ به ولیکئ لپاس چې کوم یې ولیکلی هغه به لاندې ولیکئ. خو چې پاسورډ لته بیا یادي چې دغه یې ورکو. لاندې چې دی بیا ستاسو د شناختی کارت نمبر چې دی ستاسو نه غواړي تاسو په دغه ځای کې د خپل شناختی کارت نمبر چې دی دا په دې ځای کې ورکئ. لاول خو لیکلی په یس باندې ځانه نښه شوی دی چې ستاسو سره شناختی کارت جو یس چې دی د ځانه نښه شوی دی. که نه یې سره نو یې وکړو نو ګوره بیا تاسو نشئ کولی. خو یس به نښه شوی دغه ځای کې به تاسو د خپل شناختی کارت نمبر چې دی دا به ورکئ. دلته کې بیا لاندې دا دوه اپشنونه ورکړي دي. وایي ستاسو شناختی کارت چې دی هغه په کم تاریخ باندې راوتلی دی نو هغه تاریخ تاسو ته معلوم وي نو به دې نښه کوئ. بیا که هغه راته نه معلوم ستاسو په شناختی کارت کې چې کم ستاسو تاریخ پیدایشي هغې ته یې راوړوئ. دې ورپسې نښې ته چې دی دې ته یې راوړوئ نو هغه په کوم لیکلی شئ او دې خوا چې دی نو په کم تاریخ باندې ستاسو شناختی کارت راوتلی په شناختی کارت لپاسې لیکلی نو هغه به په دې لاندنۍ خانه کې چې دی په دې ځای کې به ولیکئ. چې څنګه یې هغه ولیکلو دا هر سره یو دغه شانتې پول کړل نو لاندې نیکسټ دی دا به ووایي. چې څنګه یو نیکسټ تاسو ووالو نو بیا به هلته کې ستاسو د مخ دغه چې دی سکیننګ چې دی دا به کېږي. د ګوتو سکیننګ چې دی دا به کېږي. نو دا اپلیکیشن چې دی دا به ډایرکټ تاسو ته کولی شي. په هغې کې بیا طریقه خولي. خو دا هر سره چې دی دا ځینې کسان نشي پول کولی نو د هغه ځای نه به تاسو ګوتې او مخ چې دی هغه به ډایرکټ ستاسو سکین شي. تاسو ته به ستاسو اکاونټ چې دی هغه به کولاو شي. څنګه به کولاو شي دغه شانې به کولاو شي لکه موږ د خپل اکاونټ چې دی دا کولاو کړی دی نو تاسو ته به اوس په دې سکرین باندې چې دی دا به ښکاره شي. ډایرکټ د دې ځای نه چې دی که تاسو ځانه
شناختی کارت جوړوي که تاسو یې پارسي جوړوي یا تاسو بایومیټرک خپل ګوتې چې دی هغه ویریفای کوئ دغه شانتې تاسو خپل شناختی کارت کینسل کوئ نور پکې هم ډېر شی شیزونه دي چې هغه هم تاسو د دې اپلیکیشن نه چې دی کولی شئ نو دا اپلیکیشن دی دا په موبایل کې د ځان سره لازمي انسټال کړئ د خپل شناختی کارت مکمل ریکارډ چې دی هغه تاسو په دې اپلیکیشن کې چې دی هغه کتی شئ